أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة نساء پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 121 آیات نمبر 2122 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. دې آیات کې هم چې دی نو هغه ماقبل مضمون ذکر کېږي. څنګه چې پرونی درس کې تیر شول چې الله رب العزت وایي چې تاسو کله د ښځو له کم مهر ورکئ نو تاسو بیا د دوی نه دغه مهر د دوی د اعمال جبرن چې دی نو هغه مه اخلئ. دا ستاسو دپاره حلال چې دی نو هغه نه دی. نو ګویا ښځو له د کم مهر ورکړلی شي نو د هغې د واپس اخیستلو مختلفې بانې وي، 3 قسمونه ول. نو الله رب العزت وایي تاسو دا اخلئ حالانکې د عمل تاسو باندې حرام دی. نو بیا د هغې د حرمت یوه وجه الله رب العزت ذکر کړه، اتاخذونه بهتان، تاسو به دوی باندې بهتان تړئ او دا مال دې اخلئ. و اسما مبینه، دویمه وجه الله ذکر کړه ناجایز دی، دا واضح ښکاره چې دی نو هغه ګناه دی. دریمه وجه الله رب العزت او څلورمه دوه وجې په دې آیات کې ذکر کوي. الله وایي وکیف تاخذونه، تاسو څنګه د دوی نه دغه مال اخلئ. وقد افضى بعضکم الی بعض، سره د دې چې تاسو کې دی نو هغه بعضو ته چې دی نو هغه رسېدلی دی. افضا دا د افضا نه دی او دا ویلی کېږي وصول ته، رسېدلو ته. مقصد دا دی چې تاسو د هغوی سره چې دی نو هغه بې حجابانه طور باندې میلاو شوي، واده مو شوی دی. نو چې کله واده مو شوی دی نو دا خو اوس د هغې چې دی نو عوض مبدل دی، نو اوس دا د هغې بدل دی. نو چې کله دا د هغې بدل دی، تا ته د هغې مبدل منهو میلاو شوی، نو دوی اوس د هغې بدل دا څنګه واپس والی. ځکه دا درس چې نو هغه ډېر کسان اوري، نو زه تاسو ته ځکه اشاره ته نه یم. دې مقصد داسې شولو لکه مثال په طور کې تا یو سړی چې دی نو هغه په یو کار باندې واغستو، د هغه خپل حق ادا کړو، ستا کار یې وکړو، تا ورته پیسې په لاس کې کېښودې او اوس دې واپس را اخلي. نو الله وایي څنګه دا چې نو هغه څنګه جایز دی، ځکه د هغه خو تا ته چې کم کارو هغې حواله کړی نه دی، نو دا اوس د هغه حق دی. نو دلته هم الله رب العزت چې دی نو هغه وایي قد افضى بعضکم الی بعض، بعضې چې دی نو هغه ستاسو رسېدلی دی. نو چې کله تاسو بعضو ته چې دی نو هغه رسېدلی یئ، نو د دغې رسېدلو په وجه باندې اوس تاسو دپاره دا جایز نه دی چې تاسو د دوی نه دا واخلئ. واخذن منکم میثاقا غلیظا، څلورمه وجه چې دی نو هغه الله رب العزت ذکر کړه د دوی د عمل اخیستل تاسو دپاره چې دی نو هغه جایز نه دي. نو الله رب العزت وایي واخذن منکم، حالانکې د ښځو اخیستی دی ستاسو نه میثاقا غلیظا، واده مضبوطه. څنګه واده مضبوطه اخیستې ده؟ نو یو چې نو هغه دا که خیال مو کړی شروع کې صورت نساء کې مونږ ویلو وآتو النساء صدقاتهن، الله وی تاسو دوی ته د دوی مهرونه چې دی نو هغه ورکئ. نو تاسو په هغه وخت کې پخپله ووایئ چې او په 10 تولې سره، په 15 توله باندې، په 6 تولې باندې، په 20 تولې په عوض کې ما قبوله کړې ده. نو وقد اخذنا، دې ستاسو نه دغه واده اخیستې ده. چې کله د نه دغه واده اخیستې ده نو نن څنګه تو د هغې مار واپس مطالبه کړي او دا دې اخلي، نو الله وایي دا جایز نه دی. او دویم دا بعضې حضرت چې کړی واخذنا منکم میثاقا غلیظا، که خیال مو کړی نو په نکاح کې اکثر دا خبر ویلی کېږي چې تا دا پلان کوي، د پلان کې لور چې دی نو هغه موږ تاله درکړې وه او درکړې مو ده، تا قبوله کړې وه او قبوله کړې مې ده. نو دی وایي ما قبوله کړې وه او قبوله کړې مې ده. نو چې کله ده ووایي چې ما قبوله کړې وه او قبوله کړې مې ده، نو تا خو تا قبوله کړې وه
او دغه مهر چې دی نو هغه دی ولا عوض مقرر کړو نو تا ته خو د هغې عوض بدل میلاو شوی نن څنګه ته د هغې نه واپس آلی نو الله وایي ګویا دا څلور وجې شولې او څلور واړه وجې باندې چې دی نو هغه دا نشي کېدی اوس سوال نه پیدا کېږي که چېرته چې دی نو هغه د سړي لکه بعضې کله ته یو مخکې مسله هم موږ له راغلي وه دقه شان په هغې کې نو یو سړی د هغه وی چې ما د ښځې له بعضې شیزونه چې دی نو هغه اسې عاریتن هبتن ورکړو زه به سعودي کوم یا بل ملک یاد په هغې کې نو هغه ومه ما وله دا شی رالیږلی او مهر نه علاوه مې وله دا توکالی کړو یا مې وله دا شیز کړو دا مې کړو نو اوس نو هغه کله زموږ په منځ کې فرقت واقع شو طلاق واقع شو زما هغه شیز دې واپس راکړي ما دې له مهر ورکړو دا زما نه اوس د خپل کور سامان اخلي هر څه وړي نو چې کله د اخلي نو ما دې له څه ورکړو مال دې حقه هم راکړي نو دا خبره یاد ساتئ ښځه خاوند چې یو بل ته کومه هبه وکړي دا دغه شی مطالبه نشي کولی لکه ښځې د پلار د کوره مثال په طور کې خاوند له جامې راوړلې پیزاري راوړل بل یو قیمتي شیزې وله راوړو ګړۍ وله راوړه دی چې راوړو موبایل یې وله وکړو په واده کې اوس دا شیزونه چې کله وکړل نو دا د ښځې کور د ښځې چې دی نو خاوند له تحفه ورکړه هدیه یې ورکړه او ښځه خاوند چې یو بل ته هدیه تحفه چې دی نو هغه ورکړي په هغې کې بیا رجوع نه کېږي نو دا اوس د دغې مطالبه بیا د وروسته د طلاق نه وروسته نشي کولی دغې شان د سړي ښځې له چې دی نو هغه یو شی هدیتن تحفتن خو زموږ اکثر رواج که خیال مو کړی کله چې واده وشي نو واده په وړمبنۍ شپه اکثر خلک څوک کالی کوي څوک پاو کې څوک توله کې څوک نغدي پیسې ورکوي مختلف د هر چا خپل رواج نو اوس چې تا کم دغه شی ورکړو نو دا شیز دغه هیبه ده دا د مهر نه هټ کر دی نو سبا دپاره تو د دې مطالبه نشي کولی ځکه د ښځې خاوند چې دی نو په هیبې کې یو بل نه مطالبه چې دی نو هغه نشي کېدلی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء اوس دې کې الله رب العزت زمانه جاهلیت چې نو هغه په یو بل رسم باندې رد کړي زمانه جاهلیت کې ما تاسو ته مخکې مختلف چې نو هغه رسمونه ول ظلمونه ول من جمله د هغه ظلمونو نه یو ظلم دا هم ولو چې کله به یو سړی چې نو هغه دویم واده وکړو نو پلار به اکثر یا نیکه به دویم واده وکړو نو دا په دغه واده چې دویم واده کې کومه جنۍ سره به واده وکړو هغه به ځوانه وه جنۍ به بیا به د دغې نه وروستو دا پلار چې نو هغه مړ شلو نو دې زوی به یې ولګېدو نوسی به یې ولګېدو د خپلې دغې مور او نیا سره به یې نکاح کولو د زمانې چې نو هغه جاهلیت دا دور د هغې چې نو دا غلط رسمونه ول دا د هغه وخت کې د ښځې حق و یعنی 3 کاله 10 کاله 4 کاله 15 کاله مور او نیا به یې ورته وي او بیا به د دغې نه وروستو چې کله به هغه مړ شلو یا د پیسو د لالچه یا د حسن او د جمال د وجې نه بیا به ورسره نکاح کولو نو بیا به ورته د هغې نه وروستو ښځه وي نو الله رب العزت وي ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم ستاسو پلار نیکه چې د کومو ښځو سره وادونه کړی دی نکاح یې ورسره کړی دی من النساء د ښځو نه نو دې سره تاسو نکاح مه کوئ دا ناجیز او حرام دی الا ما قد سلف مگر کم چې مخکې تیر شي یعنی زمانه جاهلیت کې چې کم شوي دي هغه ګناه د الله پاک معاف کړی ځکه په هغه وخت کې تاسو ته د الله د طرفه څه حکم نه ولو اوس د الله د طرفه حکم رالو نو که د چا په نکاح کې داسې محرمات وي خوري دوه خویندې په یو ځای په نکاح کې ترور او خورزی ترور او خوجنې نو اورېری یا چې نو هغه مور او لوري یا چې نو هغه موري نو دغه ټول چې نو هغه به فرقت د هغوی په منځ کې جداوالی چې نو هغه به راایستلی کېږي په دغې ماقبل ګناه به نه نیولی کېږي آینده دپاره چې نو هغه به داسې نه کوي امام بغوي رحمت الله علیه په خپل سند سره یو روایت چې نو هغه ذکر کړی دی برا بن عازب رضی الله تعالی عنه نه هغه وایي برا بن عازب رضی الله تعالی عنه وی زما باندې مر ربي خالی زما ماما یو پیره زما په خوا باندې چې نو هغه تیر وتلو ولا چې نو هغه سره و بيده لواء او کما قال او د هغه په لاس کې چې نو هغه یو جنډه وه نو ما ورته چې چېرته تللی تره ماما چېرته تللی نو هغه ماته چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیږلی وم پلان کې ځای کې پلان کې کس د خپلې مور سره چې نو هغه نکاح کړو زه لاړم ما د هغه سر چې نو هغه اوالو د الله پیغمبر لی راوړم نو معلومه دا شوله چې کله حرمت رالو او بیا داسې کول کوي نو ګویا چې نو په نس سره یو شی حرام شي او دی بیا حلال ګڼي نو دا سړی چې نو هغه کافر شولو او د کافر مرتد چې نو هغه بیا دني نو د دې وجې نه الله وی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف انه کان فاحشة ومقتا الله وی دا ډېره د بېحایي خبره ده سوچ وکړئ دا چې نو هغه چې اوسه پورې دې ورته مور وی نیا دې ورته
او وس ورته ښځه وي، دا څومره چې دی نو هغه د بې خبره ده. ومقته او دا د الله د غضب خبره ده. په دې سره الله رب العزت چې دی نو هغه خفه کېږي. وساء سبیلا او ډېره بده چې دی نو هغه لار ده. یعنې دا د انسانیت هم نه ده او د مسلمانیت هم نه ده. دا د حیوانت چې دی نو هغه طریقې کار کېدی شي، خو د انسانیت او د مسلمانیت چې دی نو هغه نشي کېدی. دې ځای کې حضرات تفاسیرو کې یو څو مسلې څېړلي، خو ټولو باندې موږ تفصیل سره نه ځو. کم چې دوه اهم دي نو هغه به زه تاسو ته ووایم چې د هغې کې نو هغه عمومي طور اکثر بعضې خلک زمونږ خلکو مخته شوي دي چې هغې نه ځان وساتي. یو مسله چې دی نو هغه ده آیا په زنا سره چې دی نو هغه مصاهرت ثابتېږي که نه؟ مصاهرت ویلی کېږي سخرګنۍ ته. لکه اوس یو سړی چې دی نو هغه د چا سره الیاذ بالله زنا وکړله، نو په دې سره اوس دغه زنایي چې د کومې ښځې سره وکړه نو د دې مور د دې لور په دې سړي باندې حرامېږي که نه حرامېږي. لکه څنګه چې سړی واده د یو ښځې سره وکړي، د هغې مور د هغې اولاد چې دی نو په ده باندې حرام شي. زمونږ د احنافو د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ جمهور صحابه د دې چې نو هغه دا قول دی چې په زنا سره چې نو حرمت ثابتېږي، حرمت مصاهرت چې نو هغه ثابتېږي. که یو ځای کس ولګي نو یوې جنۍ سره چې نو هغې زنا وکړه یوې ښځې سره، او دغه ښځه سبا بیا چې نو هغه دغه جنۍ د خپل زوی له غواړي، دا پې ناجایز او حرام ده. دغه چې دی نو هغه ناجایز او حرام ده. د دې مور چې دی نو هغه پې ناجایز او حرام ده. دا داسې ده لکه دی د خپلې مور خپلې نیا د خپلې نو ترور سره نکاح کوي. دویمه خبره دغې نه زیاته خطرناکه چې هغې مونږ ګوره د سره باک نه ساتو، هغه دا ده چې د غیر محرم سره، تره لور سره، ماما لور سره، د ترور لور سره، دغه شان چې څومره غیر محرم دي چې د هغوی سره شریعت کې چې نو هغه نکاح کول جایز دي، آیا د دوی سره لاس میلا وهل جایز دي او که جایز نه دي؟ نو دا مطلقاً چې نو هغه حرام دي. د دوی سره لاس میلا وهل دا مطلقاً چې نو هغه حرام دي. اوس که یو کس داسې چې نو هغه لاس میلا وکړو او د جانبینو نه یو طرف نه هم په زړه کې چې دی نو هغه شهوت پیدا شولو، نو د زړه کې د شهوت د پیدا کېدو د وجې نه دغه کس چې دی نو هغه داسې حرمت په ثابت شو لکه څنګه چې د سخرګنۍ په طور باندې چې دی نو هغه حرمت ثابتېږي. لکه د ترور لور سره، تره لور د دې سره چې دی نو هغه لاس داسې میلا کړو او بیا د دغې لور چې دی نو هغه دی غواړي دا ناجایز او حرام کېږي. نو د دې نه چې نو هغه ځان وساتي. نن زموږ په معاشره کې د دې خبرو د سره چې نو هغه باک شته نه، حالانکې دا حرام دي. که په دې کې د یو طرفه چې نو هغه سره دا پې حرام شو، بیا په دغه کې چې نو هغه دا یو خبرو سره مزید بله یاد ساتئ. بعضې وخت کې اکثر سخر هغه د انګور نه خدمت غواړي، نو د ځوان چې نو انګوري او دغه شان چې نو د ځوان سخر د دې د لاسو خپو چې نو سر زور کول، په لاسونو زور کول، د خپو زور کول دا حرام دي. اگر چې دغه سخر چې نو په منزله د پلار دی د ده نه ستر چې نو هغه نشتی. ولی که په دې دوران کې د دې سخر په زړه کې معمولی حرکت پیدا شو، دا چې نو دا ښځه د انګوري په ځای باندې چې نو عمر له حرامه شوله. که د دې جنۍ چې نو انګور د سخر د زړه کې معمولی چې نو هغه حرکت پیدا شولو، دا چې نو هغه په دې خاوند باندې عمر له چې نو هغه حرام شوله. نو د دې وجې نه دې خبر دقه شانتې د کم الکانو د کم چې نو الکانو خواښیانې چې نو هغه ځواني دې کې چې نو هغه احتیاط، خو ځوانې خواښې له چې نو خپله به نه ځئ. که ځوانې خواښې له خپله لاړې او د هغې ښکل کړلې او د دې دوران کې د دې خواښې په اړه کې معمولي څه حرکت رالو او یا د دې چې نو زوم ورته معمولي په زړه کې څه حرکت رالو، د باندې ښځه چې نو هغه حرامېږي. نو دې وجې نه دې خبر چې نو هغه احتیاط ډېر زیات پکار دی، ځکه په دې سره حرمت چې دی نو هغه حرمت مصاهرت چې دی نو هغه بیا راځي. نو ځکه الله وی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. نور داسې بیا د هغې باندې ډېر شی چې نو هغه تفصیلي کتاب خبرې چې نو کتابونه لیکلي ټول جوړ پسې چې دی نو هغه نه شو تللی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وکیف تأخذون او څنګه تاسو اخلی وقد افضا او حال دا دی چې رسېدلي دي بعضکم بعضې ستاسو الی بعض بعضو ته واخذن منکم او هغوی اخیستی دی تاسو نه میثاقا وعده غلیظه مضبوطه ولا تنکحوا او نکاح مه کوئ ما د هغو ښځو سره نکاح چې نکاح کړی آباؤکم ستاسو پلارانو من النساء له ښځو نه
الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شول انه کان فاحشه بشک دا ډیر د بهایي و مقطع او د غضب کار دی وساء سبیلا او بدلار بد طریقه ده وکيف تاخذونه او څنګه تاسو اغستې شي هغه یعنی هغه مہر وقد افضى او حل دا چې رسیدلې بعضکم زن لتاسنا الى بعض زنوته واخذنا منکم او هغه اغستې د منکم لتاسنا میثاقا وعده غلیظا مضبوطه ولا تنكحوا او نکاح مکوئ ما د هغو سره نکاح چې نکاح کړی آباؤکم ستاسو پلارانو من النساء لخذونه الا ما قد سلف مگر هغه چې کوم وړاندې تیر شولو انه کان فاحشه بشک دا خو ډیر د بهایي ده و مقطع او د غضب خبره ده وساء سبیلا او بدلار ده